ادنا ګینینو لکه لاس بجې جدا دی مازدیګرې جدا دی ملګرو سره چکر بیال ته کې د کمدنو جدا دی ماسخوتن داسې یو کپ چای جدا ده اتکه پکه پکې ځان لا خو دا درې فرضي زیادو فرضي چې دا درې ټیمه فرضي کینی او ایمان چې دی او قرآن چې دی دا د روح درستخان دی دا د ایمان درستخان دی دا د انسانیت درستخان دی په سالمو انسانانو کې څوک چې د قرآن ته کې حال میں متقی قرآن مجید د کول جذبه د مسلمانانو نه وته دی ارسل دغه قرآن نه ارسل دغه فزیکس دغه د انګريز غول دغه از دغه خو باقاعده قرآن نه قرآن کریم نه دا لکان دي چې نه کوي او پر ډلو ډلو سکول ته روان دي پر ډلو ډلو قرآن کریم ته نکی د سردانه چې دلته نکی هیڅ ځای نکی ماړی بالکل روح مردم په فضل سو ایجابو دي چې خوشبو دي ارمان چې خلکو توجه دي ته سبق نه نو قرآن کریم مأدبۃ اللہ بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان هذا القرآن سبب طرفوا بأيديكم وطرفوا بيد الله قرآن کریم رسائدہ قرآن کریم یو رسائدہ طرفوا بأيديكم وطرفوا بيد الله یو طرف تاسو سره دی او بل طرف الله سره دی یو طرف تاسو سره دی او بل طرف الله سره دی تاسو سره کوم طرف دی امنو واعتصموا واتبعوا ذکر اتلو بلغ فحکم دا تاسو سره دی طرف دې پوي کې کنه طرفو بیایدیکم طرف یو تاسو سره درسه یو طرف تاسو سره تم څه کوي امنو ایمان پر اوړه اتبعوا فاستمسك واعتصموا وليحكم او فاحكم بينهم بما انزل الله لتحكم بين الناس بما أراك الله دا طرف تاسو الله سره کوم طرف ته الله سره کوم طرف ته یغفر لكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فانقذكم منها لا كلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لعلكم ترحمون دا طرف د الله دا طرف د چا سره دی طرفه بيديكم وطرفه بيد الله خپل غاړه هغه کله کوونی وا او باغی عمل وکا او قانونی ګر زندګۍ طرفه بيد الله او بل طرف الله رب العزت سره دی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته هغه فرمایلی دي چې نبی علیہ السلام فرمایي لا يعذب الله قلبا والقران لا يعذب الله القلب الله غزل الاسزا نور گئی والقران چاغه قران کریم ځای کړی قران کریم ځای کړی هغه الله رب العزت سزا نور گئی الله رب العزت ولا سزا نور گئی ډیر زیات احادیث دي د قران په فضیلت کې او د قران والو په فضیلت کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي آل القرآن هم آل الله وخاصته آل القرآن هم آل الله وخاصته قرآن والا دا چې کمدنو اهل الله دي وخاصته او دا الله رب العزت خاص خلق دي دا الله رب العزت خاص خلق دي وخاصته او دا الله رب العزت خاصان دي وخاصته دویم حدیث کے راضی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب الليل
اشراف امتی حملت القرآن واصحاب الليل زما امت کی عزتمن خلق قرآن کریم اوچتون کی دی حملت القرآن چه قرآن اوچت کړه حمله چاته وي مرقات کی مولا علی قاری وي العالم العامل به العالم العامل به چې قرآن کریم باندې پوي او په قرآن کریم عمل کوي هغه ته حملت القرآن وي هغه ته څنګه حملت القرآن وي دا د قرآن چتون کې دی دا د قرآن کریم چتون کې دی حملت القرآن داری او که صرف اسه ویو عمل بنی نو حمل التورات ثم لم يحملوها ډاونلوډ کړی دی حمل التورات لکه ډاونلوډ کړی دی عربی کې ډاونلوډینګ د تحمیل وي التحمیل جار التحمیل نو تحمیل حمل التورات ثم لم يحملوها بیا داغی حق ادا نکو داغی حق چې کمدنو ادا نکو ثم لم يحملوها اشراف امتی حملت القرآن وسروی اصحاب اللیل وسروی اشاره دې خبره ده چې حافظ قرآن له شپې تلاوت ډیر ضروری دی حافظ قرآن له شپې تلاوت چې کمدنو ډیر زیات ضروری دی د شپې تلاوت کی د شپې چې کمدنو تلاوت کی دا الله رب العزت چې کمدنو قران کریم په الله نعمت کړل خیر دی د کېدو ټیم کې یو دوه رکعات وکي او یو دوه رکوع دی پکې وي چې د حفظ حق ادا شي د حفظ حق ادا شي او د کېدو ټیم کې یو دوه رکعات وکي او ور سره دی پکې یو دوه رکوع سبق وي دا هم د قران مجید سره حق ادا کو غافلینو کې به ونه لیکل شي غافلینو کې صدا سے اونکل بیا غافلینو کې لیکل کی دې وجه سره اصحاب الليل لوړي یتلون آیات الله انا الليل وهم یسجدون دا ضروري خبره چې قران کریم او اصحاب الليل دا سره ویلي اشراف امتی حملت القرآن او قران کریم والا چې ګمني دا عزتمن خلق ته عزتمن خلق ته دا د قران کریم فضائل مختصر طریقې سره چې کومو مونږه بیان کړل د قران کریم د زده کړې او د قران کریم د ویلو آداب د قران کریم د زده کړې او د قران کریم د ویلو آداب د ویلو چې کومو آداب هغه ذکر کوو آداب چې اجتماع د خصال او حمیده او توي اجتماع د خصال حمیده دې ځای کې چې موږ ذکر کوو نو د ادب څه مطلب دی استعمال الخصلة المناسبة للقرآن استعمال الخصلة المناسبة للقرآن دا سه خاصلت استعمالول چې د قران کریم د درس سره مناسب او د قران کریم سره مناسبت لري استعمال الخصلة المناسبة للقرآن دا د دې لپاره چې قران مجید مونږ وې چې دا یو لوی کتاب دی او اهم کتاب دی اهم کتاب دی کمنګا په ادب سره د دې چې ګمندنو اهتمام کو خیال ملو ساتو الله رب العزت په فائدہ راکړي الله او فائدہ راکړي او کو خدای مکه مونږه به ادبي وکړه مونږه چې ګمندنو به ادبي وکړه په قران کریم سره مونږه د ادب خیال نه ساتو نو فائدہ به ونی شومو او کوشوا نو ډیره معمولی وي او
د ادب سره چې فائدہ وشي نو ډیر ومشي او هغه پایدار وي اج ګمندونو پایدار وي استعمال الخصلة المناسبة للقرآن اهمیت د ادب اهمیت هذه وای الدین كله ادب دین ټول چې نو دا ادب دی ټول دین چې نو دا ادب دی ترک الادب یوجب الطرد ترک الادب یوجب الطرد چې سړی بے ادبی کوي هغه شړل کیږي بیا تفصیل کوي فمن اساء الادب علی البساط رد الى الباب څوک چې د قالین ادب پری دي دروازې ته شړل شي ومن اساء الادب على الباب رد الى سیاست الدواب چې څوک په دروازه باندې بے ادبی شروع کی نو هغه غوجل د شړل کیږي یحیی ابن معاذ رحمه الله تعالی ذکر کړی اذا ترك العارف ادبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين اذا ترك العارف ادبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين دا هر نیکای یو ادب وی او چې چا د ادب پرې خو دو تباش هغه چې کمنو تباشو عبد الله ابن مبارک رحمه الله تعالی فرمایلی دي ونحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم لږ ادب ته موږ ډیر محتاج یو ډیر علم ته دومره محتاج نه یو لکه لږ ادب ته چې څومره سیو لږ ادب ته چې څومره محتاج یو دو امام مالک رحمه الله تعالی درس شو دې کې د ادب ډیر اهتمام دا ادب اهتمام دا به انتهایی زیات داغه شاگرد دی عبد الله ابن وهب رحمه الله تعالی هغه فرمایلی دي بما تعلمنا من ادب مالک اکثر مما تعلمنا من علمه ما تعلمنا من ادب مالک اکثر مما تعلمنا من علمه موږ چې د امام مالک نه څومره ادب زده کړی دی نو د علم نه هم زیات ادب زده کړی دی یعنی دو سیزونه ته موږ زده کړیو یو ادب او یو علم خو ادب هم د نه زیات زده کړی دی علم د صحابه کرامو مجلس چې دا انتهایی زیات د ادبو د دیو جن هغه ته فائدہ ډیره انتهایی د ادب مجلس و انتهایی ډیر زیات د ادبو لکه داسې به وو حدیث کې راځي چې داسې بناستو کان علی رؤوسن الطيور لکه زمونږ چې بسرونو باندې مرغای ناشتي ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل
وای د پنځپیر شیخ القرآن رحم الله تعالی په درس کې د ادب ډیر زیات اهتمام او ایزنه گاون کې درسونه وو هغه سره نږدې گاون کې درسونه وو ویمنګ هغه کې میورز نیمه شرکت کړو هغه کې به طالبان قرآن تملاشتو نوې چې کله با خبره کېدله یو بل لبیدا سکړو ویخ شبابا تقدیر راوباسي بیا و طالب راویخ شو تقدیر به ولي که بیا به ډاډه ولګول وای مونږه چې پنځیر ته لاړو اول د مونږه شیخ القرآن رحم الله په درس کې مجال چې طالب ډاډه واهله چې قرآن ته به ډاډه واهله او یا به جوټه واهله ودا د الله کتاب ته تاسو ناسي انتهایی زیات ادب د دیو جنا وې دا غي د درس فائدہ انتهایی زیات د درس فائدہ او چې څومره ادب زیاتی نو دومره چې ګمدنو فائدہ زیات وي مولانا رومي ذکر کړی دی یا خدا جو ہے توفیق آداب کہ بے آداب محروم ماند از فضل رب آس خدا جو ہے توفیق آداب دا اللہ نه دا ادب توفیق واړم بے آداب محروم ماند از فضل رب بے ادب چې دی هغه د الله فضل نشي حاصلوله بے ادب تنها نه خود را داشت بد بلکې آتش در اما فاقزت بے ادب आवाज ځان نه خرابوي بلکې بے ادب چې دی نو هغه داغه نقصان عامي نور داغه د وجه نه نقصان ورسیږي هغه د نور نقصان ورسیږي لکه شیطان بے ادب او داغه د وجه نه بلا خلق خراب شو وسوسه شي خلقو ته نو د بیا ادبای داغه چې کمندنو وبا شي دا او داغه نقصان هغه عام دي نور ته بیا نقصان رسي د دیو جنا خوا کې چې کمندنو چر د ملګری سره بیا ادبا غونډه کې کس ناشتي کنه نو الله کے لیے اس کو ایک مکہ رسید فرمائیے دا سه بیا ادبی سو کوي کنه د قران مجید په خوا کې دا الله رب العزت د رضا لپاره یو سوق اغل ورکوي د دې لپاره چې موږ باندې صافت را نشي چې د قران مجید مخه ته بیا ادبی کیږي او موږ چې ګندنو بیا ادبا تګول او تماشا و تکو نو لکه خبره ده لکه لوی بیا ادبی ده چې سړی قران ته ناشتي او لاندې وسره موبایل نیولې او فیسبوک ګوري دنا غټ بیا ادب او آرامي ته پیدا کی خو مضبوط سوق دل اور کول غواړي چې نور ملګری هم واوري دا سوخي چې نور ملګری هم سکی واوري ځکه چې د دې د واجب نه با ټول درس والا محرومه کیږي د فائدې نه محرومه کیږي دا ډیره غلطه خبره ده نور ته نقصان چې کم نه راسي نور ته نقصان رسی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي ان كل مؤدب يحب ان يتادبه وان ادب الله القران ان كل مؤدب يحب ان يتادبه هر یو مؤدب چې محترم هر یو داوي زماري خلق عزتو کی احترام دیو کی آئیو تا ادبہو وَإِنَّ أَدَبَ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ هر یو مؤدب او محترم دا خوخی چې زماري خلق عزتو کی دا الله عزت قرآن دی دا الله عزت څه دی
مشرک آغا ادبناک نشي کېدلی، ادبناک نشي کېدلی. ځنې خلکو کې مشهوره ده وایي بریلیان چې دي نو دا با ادبه مشرکان دي، با ادبه، او دیوبندیان چې دي نو دا بی ادبه مسلمانان دي. دا خبره غلطه ده چې مشرک شنو ادبناک د کوم ځای نه شو. ما لکم لا ترجون لله وقارا، چې اوسړی شرک کوي نو دغه ادب د کوم ځای نه، د دنه لوی ګستاخ بل نشته، لوی بی ادبی د الله راځه. او چې اوسړی بدعت کوي نو د دنه لوی ګستاخ رسول نشته. دا پیغمبر علی السلام لوی ګستاخ دی، د کله راځي زرزله درود شریف وې دا قبول نه دی چې بدعت کوي. چا چې کمونو بدعت کوي نو دا یو مؤدب خپل ادبی د الله ادب قران دی، قران کریم منل، هغه عمل کول، دا چې کمونو ادب دی. قران کریم د قانون کوي او قران خلای، دا ادب نه دی. ما لکم لا ترجون لله وقارا، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نسی کے حیوان ہے. ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نسی کے حیوان ہے. ادب زناوری، بے ادب زناوری. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب ضروری چیز ہے. تعلیم المتعلم کے باغی کی ذکر کړی دی، تعلیم المتعلم کی ما وصلا من وصلا الا بالحرمه وما سقط من سقط الا بترك الحرمه وما وصلا من وصلا الا بالحرمه وما سقط من سقط الا بترك الحرمه. په ادب باندې خلق به مقام ته رسیدلی دي او د بیا دبای د وجه هغه د لوی مقام نه راټاو شوي، د لوی مقام نه راټاو شوي. مفتی سے محترم د چارسدی فرمایل وی زما یو ملګری زمونږه په هدایت الله خوا کې وی په دویمه درجه کې زمونږ ملګری و انتهایی ذهین، انتهایی وی مونږ ته هغه سبق اړو تکرار به را تکاو وی هغه وی چې دا استادان چې وایي چې ګناه سره ذهن کمیږي دا څه غب شپ دی، بیا د بای سره ذهن کمیږي دا څه غب شپ دی، زمانہ دې کم شي کنه. وی ډیر سخت ځایونو او وی بیا دا ښکارو چې اسی به لگا استاد څنګه اسی به سبه دې تاسو نه کولو. موږ ورته چې دا مکو خراب بشي چې سبا خراب شي. ویډیر وخرستو دا غي اورو ما سره ملاو شو. ما ته نه تاسو کو چې پلان کې لګړي کو خوشو مونږ لیدل نه ټیک ذهینو چې تاسو کار مان کوي کو هغه وی او دوبای کې کار کوي. وی دوبای ته له تا گاډي شي. هغه بیا دا وای انجام شو. وی زمونږ مدرسه کې نعمانیه کې او طالبو هغه مخکې نعمانیه کې تدریس کو. بیا هغه کې او طالبو وی ډیر ذهینو او استادان مې په تاسو تنګول، اته به تاسو نه کول چې استاد څنګه ضرورت پر هغه سوال نو خاصه تنګول وکړو. زمونږ محترم صاحب دی الله وبخي لوی سړی مولانا روح الله صاحب رحم الله تعالی بیا هغه ورته وی چې مکه ودا سي بیا هغه پوه نه شو. وی زه محترم صاحب یو پیرا په خبر ته تلیو کی صحوانه تا وی موږ دواړه روانو په کی صحوانه کې یو سړیو وی ما چوک ته زما بیا سترګې خوږې شوې وی چې محترم صاحب ته دا شو قتل وی د محترم صاحب سترګو نه وخیراله وی ما ته چې بیا طالب نو می واغس وی چې دا خوښه نه دی
ما ته چې زمام په شک راغی چې هغه دی بیا هغه لیوانه و پرتګی نو لیوانه و ابي محترم صاحب دا شولې د دوره سترګې خوږې شوې بیراغه وته چې زوګه مال په سره کړه په محترم صاحب ولا پیسې اور په محترم صاحب په جړه جړل په جړای وی چې د تماموي چې مکه وا ویلونه شي لیوانه شو بیا د وی سړی تباکی سړی ښکاری او د معمولی سیز ډیر زیات غلط سیز دی نو د ادب انتهایی خیال ساتل بکار دی خیال ساتل بکار دی علم لوی سیز دی په ادب سره فائدې سره سي او بیا دبای سره تباکی ما وسلمن وسل الا بالحرمه وما سقط من سقط الا بترك الحرمه سوق چرار خوشوي دي د بیا دبای د وجه راتاو شوی دي او تعلیم المتعلم کی ذکر کړی دي الحرمت خیر من الطاعه ادب چې دی ودا د نیکای کولو نه بهتر دی الحرمت خیر من الطاعه وی الا ترى ان الانسان لا يكفر بالمعصيه وانما يكفر باستخفاف او بترك الحرمه سوچو کوي یو سړی نیکی ونکی نو ګناهګار دی نیک عمل پرې خودو نو ګناهګار دی صحیح ده کنه چې نیک عمل پرې دي نو شي ګناهګار شي او چې بیا ادبی وي او نیکای ته سپک وګوري نو کافر شي نو په نیکای پرې خودو سړی کافر کیږي نه او په بیا ادبی کولو سړی کله کله شي کافر شي ا کفر ته خبر اورسي نو ادب انتهائی ضروری چیز دے لکل شین زینت فی الورا وزینت المرء تمام الادب لکل شین زینت فی الورا دار یو چیز د پاره او خاص ته مخلوق کی علی او خاص ته وزینت المرء تمام الادب او د باندې زینت ادب پورا کول لی چې باندې چې ګمندنو ادب وکي ليس الجمال باصحاب تزيننا انما الجمال جمال العلم والادب خائز جامو نه دی خائز اصل کې د ادب دی اصل کې خائز دې نو هغه د ادب دی ادب پسړه کې کور کوي پسړه کې کور کوي دا الله رب العزت ته بنده نږدې شي او پسړه کې ځای کوي دا مرشد باچا تو زامنو د یو نوم امین او د بل نوم مامون امین د حری دیو او مامون د وینځ دیو هغه وینځ دیو د زبیده چې کوم دیو دا نوم امینو د زبیده هارون رشید ته کیله وکړه وای ته زمازوی سره ډیر مینا نه کوي او دا غوین دوی سره ډیر مینا کوي هغه ته دا خبره پرې دا وینا دی وجه صدا به سید زاورګه کینا امین د आवाज کو یمین راشه امین راغه مسواک و تراواغستو وې دې جمع صدا د مسواک لفظ جمع صدا هغه ته مساوی دیزا به مامون ته راشه مسواک و تراواغست امامونه د دې جمع صدا هغه چوتو کتل هغه ته وی ضد محاسن کا ضد محاسن کا د مساویک یو معنا دا مسواکونه خو بل معنا چې مضاف مضاف الیه شی لفظ مرکب شي نو معنا یې دستا ګناونه ستا ګناونه نو دې کې لفظ کې د بیا دبای وهم نو مامون رشید ته چوي هغه ادب کو امین ادب ونکو هغه ډایرکټ مساوی مامون وته وی وستاد نیکو چې زد راضی هغه د مسواک جمع زد محاسن کا وستاد نیکو چې کوم دغه راضی زد راضی زبیدی ته ویو دي قتل
ستاسو یو احتیاط وکړو او ډایرکټ وي مساوي او دیو احتیاط وکړو نو لفظ کې چې کمونو بیا ادبی ونکړه د دې وجه زماده سره مینه ده ادب په زړه کې کور کوي او دا د باطن د محبت علامه ده د باطن د عظمت او د محبت علامه ده ادب کول د باطینی محبت داغه چې کمونو علامه ده د دې وجه نه د ادب خیال ساتل پکار دي الله رب العزت فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم راعنا کې بی ادبی وا والله رب العزت راعنا موای وقولوا انظرنا انظرنا وای مطلب دوار یو راعنا کې بی ادبی وام او پونزورنا کې د بیا د بای وهم نو نو وی وایل یونزورنا وای او راینا وای د بیا د بای الفاظ بنکل او د ادب الفاظ یو خودل وللکافرین عذاب الیم ابو الکرام شیخ ابراهیم الله تعالی و معنا کولا وې د بارا د ناقدرو د مجلس علم عذاب درده انکه ده حرمان ده علم ده کافرین نا مراد ناقدری که انکی ده مجلس ده علم چه ده مجلس ده علم کفران نعمت چه ده مجلس ده علم بیادوی کی ده مجلس ده علم بیادوی کی او عذاب علیم نا مراد حرمان ده علم چه سوک ده مجلس ده علم داغه ادب نه کوي هغه به دغه نه محروم وي اچھا علم نه بسې علم نه محروم وي هغه به علم نه محروم شي وللکافرین عذاب الیم د دې وجنا دا ادب چې کمندونو خیال ساتل پکار دي دا ادب خیال ساتل پکار دي ادبونه د علم هغه ډیر زیات دي دا یو مستقل فن او کتابونه به لیکل شوي دي الجامع د خطیب بغدادي کتاب دی فی آداب المتعلم والسامع دارنګ نور کتابونه دي د علم آداب التبیان فی آداب حملة القرآن امام نووی کتاب دے التبیان فی آداب حملة القرآن منگا یوسو ذکر کو د قرآن کریم د درس مطابق یوسو ادبونه عام ذکر کو چار ځای هر نیک عمل کې پکاريږي بیا د قرآن د علم خاص ځنې آداب ذکر کو اولنې ادب هغه نیت ته نیت د زړه اراده ته وي لکه معنی شوی دا انبیاس القلب الى نحو ما يتمناه انبیاس القلب الى نحو ما يتمناه ويهواه د زړه را پورته کېدل هغه صدا چې د زړه خوښ وي انبیاس القلب الى نحو ما يتمناه ويهواه دغه معنی شوی دا ترجیح احد المباحین دو جائز کارونو کې یو لا ترجیح ورکول په دو جائز کارونو کې یو لا ترجیح ورکول لکه دا سبب دام یو جائز کارو او د کېدل حلال مزدوری کول دام یو جائز کار دی یو جائز کار دی اوس په دې دوو کې
منګه یو له ترجیح ورکړه منګه دنیوي کارونو کو ودونو شو اورالو قران ته کې ناسو قران کریم ته کې ناسو اوس دا شاته نیت ته دا غیر وجه نه مونږ رالو کدا غواجه ټیک وانو نیت ټیک او کدا غواجه غلط وانو نیت غلط دا رسول وجه نه ترا پورته شوه دکې دا نیت ویل کېږي دغه ته نیت ویل کېږي نیت عام چیز دی نبی علیہ السلام فرمایلی دی انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى عملونو مدار په نیت باندې ده دا عملونو مدار په نیت باندې ده تعلیم المتعلم کی ذکر کړی دی کام من عمل يتصور بصورت اعمال الدنيا فيصير بحسن النيات من اعمال الاخره وكم من عمل يتصور بصورت اعمال الاخره فيصير بسوء النيات من اعمال الدنيا کله یو عملی شکل د دیني خود غلط نیت د وجه هغه دنیا شي کله یو عملی شکل دا دنیاوی خود صحیح نیت د وجه نه هغه د ثواب والو ګرځي هغه ثواب والو ګرځي نیت سره قاضی شمس الدین ابراهیم الله ذکر کړی دی چې د نیت مثال لچینه د ویخته د نیت مثال چې دی دا د چینه د ویخته کله چینه ویخ صفاو ویخ صفاو نو وبو صفاوي او کوي خصاو نو وبو صفاوي کوي خصاو وبو صفاوي او ای مثال د تخم نه مثال د تخم نه ان حنتتن فحنتتن وان شعيرا فشعير پنځم نمبر صحیح نیت ته پنځم نمبر تاسو ته یاد دی څه دی صحیح نیت ته چې مونږ هر یو کار د الله د رضا لپاره وکړو که یو سړی چې کوم دنو د یو کجوره د الله د رضا لپاره ورکی الله ورته خود د غر عمر ثواب ورکی او کچرتا دو خود د غر عمر سپین او سره خرج کی خو نیت د الله رب العزت رضا نوی نو ثواب سوچ الټا د غضب خطر ده ثواب سوچ الټا د غضب خطر ده د پنځم نمبر صحیح نیت دا اصل چیز ده دا ان حنتتن فحنتتن وان شعيرا فشعير نیت دو قسمه ده یو صحیح نیت ده او بل غلط نیت ده یو صحیح نیت ده او بل غلط نیت قرآن کریم کی ویلی دی سورۃ توبہ آیت نمبر 122 توبہ آیت نمبر 122 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون دې آیات کریمه کې صحیح نیت ته د علم صحیح نیت سره ليتفقهوا في الدين چې الله کوم نظام را لګل دی چې ځان په صحیح پویا کوم یو چې الله کوم کتاب الله نظام را لګل دی او چې زه ځان صحیح طریقې سره پویا کوم تفقه فی الدین دویم ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم خپل قوم ته الله دین بیان کړ ځان پویا کول او بل پویا کول په شریعت باندې او د شریعت نه چې کومو خبرول
دا علم نیت احیاء د اسلام لکه مخکې موږ روایت ویلو من طلب العلم وجاءه الموت ليحيي به الاسلام من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام د اسلام احیاء چې دا صحیح نیت دی دا صحیح نیت دی دا علم د بارا او دا اخلاص دی چې دا الله د رضا د بارا زه د الله د دین خدمت وکم لکه موسی علیہ السلام ته وی ما جلکان قومک یا موسی تلوار دی ولې وکړه هغه ته وی عاجل تو الیک رب لترضا تلوار مې وکړه چې ترضا شي لترضا ځان په دین پویا کا او بل په دین پویا کا خدا الله د رضا لپاره دا الله د رضا لپاره دا علم قرآن مجید وائل اہم عبادت تے او اللہ رب العزت فرمائی لی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین فعبد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت کا اللہ مخلص اللہ الدین خالص کو ان کے آگے اللہ را عقیدہ او تابداری اخلاص ضروری ہو فعبد اللہ مخلص اللہ الدین دا صحیح نیتو خپل اصلاح او د بل اصلاح خپل اصلاح او د بل اصلاح خدا الله د رضا لپاره دا الله د رضا لپاره کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې د علم نیت دا دی چې زه ځان سم کوم د قرآن نیت دا دی چې زه قرآن واورم او زه ځان سم کوم او بیا د ټول عالم اصلاح وکم د الله د رضا لپاره د دنیاوی لالچ لپاره نه بلکې د الله رب العزت د رضا لپاره زمانہ الله رب العزت رضا شي زمانہ الله رب العزت رضا شي دا صحیح نیت تے صحیح نیت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو الناس كلهم هلكا الا العالمون والعالمون كلهم هلكا الا العاملون والعاملون كلهم هلكا الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم خلق ټول تباہی ټول تباہی مگر عالمان بچ کی د هلاکت نه بیاوی عالمان ټول تباہی خو عمل کون کی بچ کی د تباہی نه بیاوی عمل کون کی ټول تباہی خو اخلاص کون کی بچ کی والمخلصون علی خطر عظیم او مخلصین ته مخه د لوی کار پروت دی علا خطر عظیم چې کله سړی مخلص شي فرشته ورله دوا کوي او د میشن مړیږي نه چراغ مخلص هرگز نمیرد گر گیتی سراسر باد گیرد چراغ مخلص هرگز نمیرد که سالم دنیا باندې سیله راشي او د مخلصینو دیوا ومړ نشي د مخلصینو دیوا ومړ نشي نو دا صحیح نیت ته ځان سمول عالم سمول خپل اصلاح کول او د عالم اصلاح کول د الله د رضا لپاره چې زمانہ الله رب العزت شي سفیان رحم الله تعالی فرمایلی طلبنا العلم لغیر الله فابى العلم الا ان يكون لله طلبنا العلم لغیر الله فابى العلم الا ان يكون لله حدیث و ترجمه دي یو مطلب دا دی منګ علم طلب کو د غیر د بارا د دنیا د بارا
نو علم دراتلو نه انکار وزن راځم اعلی برازم چې د الله د رضا لپاره اعلی برازم چې د الله د رضا لپاره مطلب دا دی چې علم کوم نور دی معلومات هغه انګريزانو ته مرسيږي معلومات څه خبره نه ده د کتاب پوهه څه خبره نه ده اصل چیز علم دی نورانیت دی هغه نه حاصلېږي مگر مخلصین ته حاصلېږي هغه بغیر د اخلاص نه حاصلېږي بغیر د چانه اخلاص دو مطلب دا دی حضرت تنویر رحمه الله ذکر کړی دی چې کله یو سړی نیت سم نیوي بیا د علم حاصلې پریدي دی نه یو ورځ به د علم دله په اخلاص باندې مجبور کی یو ورځ به د علم دله په اخلاص باندې سکی مجبور دا علم به بده کې اخلاص پیدا کی نو فابل علم الا يكون لله من غیر الله لتنګو خو علم انکار وکړو هغه زبر الله لپاره یو ورځ به علم مخلص کی یو ورځ به علم مخلص کی نو علم کې اخلاص ضروری وو اخلاص کې کوم ضروری وو غلط نیت د دې لپاره چې سړی د سړی نه وباسي که غیر اختیاري راشي څه خبره نه ده خدا و مقصود نه وي نو غلط نیت پیژندل پکار دي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من طلب العلم ليماري به الصبا او ليباهي به العلماء او ليصرف به وجوه الناس اليه فهو في نار جهنم من طلب العلم ليماري به الصبا سوک چې علم لټي دیلا چې بده باندې به وقوف سره ونخلي ليماري به الصبا او ليباهي به العلماء یا عالمانو باندې ځانو چت کی علم مقصد دی چوام سرون خلا او جنگ جګړه شروع کا او لیبایا به العلماء یا علماء باندې فخر شروع کی چې دته دومره دغه دوره سه علم دې سړی علم خو ما سره دی دل سورزی لیو ماریا به صفام او یصرف بی وجوه الناس الیه یا د خلکو مغزان طرف تراواړی د خلکو توجه ځان تراواړی چې خلک زما معتقدین شي او مال روپای راکی مال چې کمونو روپای راکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فهو فی نار جهنم دا سړی چې کمونو دوزخی دی ان چې علم زکړي د دې مقاصد لپاره دا غلط نیت بے وقوف سره مناظرولا عالمانو باندې ځانو چتاولولا چې عالمانو باندې چې کمندونو ځانو چت کی او یا چې کمندونو ځان ته به خلق متوجي کی دا غلط نیتونه دي دا سه عالمانو نه خیر نه خوريږي دا شرار العلماء دا غبطر علماء دي ورنہ حالی ذکر کړی دي بڑے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی مگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی مسلمان بھائیوں کی تکفیر کرنی یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ یہ ہے ہادیوں کا ہمارا سلیقہ داوی علماء شي بیا تقریر کې دا څه خبره چې په نفرت ته خور شي او لیکلو کې دا څه چې داغه نه اختلافات پیدا شي ګناګارو د سپکاتل مسلمانانو ته تکفیر کول کافران کوله دا وی زمونږ د عالمانو طریقه ده او دا ردی سلیقه ده دا غلط نیتونه دي حافظ شیرازی هغه اوځای کې ذکر کړی دی په حافظا میں خور پرندی کن و خوشباش قلے
حافظا میں خورورندی کن خوشباشم سے وی حافظا دا اللہ دا محبت سندر وایا دا اللہ دا محبت سندر وایا وہ دا قرآن کریم نا دام ما جوڑاو لگا دا دگران مارغا بشانتی دا دگران مارغا بشانتی دگران یو مارغا دا خال شیخ سے بے مدد اللہ حلالی انور دا سملی او جبر او بسی ڈڑے لگولی جبه رایستی د جبه کې خوګواله د په دې جبه کې د لمیږي راشي د باندې نور سيزونه کینی او خوږه ده بارا چې خلډه کا شي کنه روغ وندګي ټول تیر کی ټول تیر کی دا غجب نه دام وکړي نو ته درس او د بیان نه دام مو جوړاوه دام تصویره مگر دا چې د ګران قران د قران مجید دا دام د تصویر ما جوړاوه د تصویر دام دې ما جوړاوه الله رب العزت سره دوکې مکو په اخلاص سره کار وکا دا چې ګمنو غلط نیت دی غلط نیت دی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لا انا من غیر الدجال اخوف علیکم من الدجال فقیل وما ذلك فقال من الائمه المضلين وی دجال نه علاوه دی او بل شر نه ډیر یری دجال نه علاوه دی بیا هغه څه شه دی گمراه کړهان عالمان گمراه شي لیډران گمراه شي لیډران چې کومونو گمراه شي نو غلط نیت هغه نظام بچ کول بګاړ دي ځان دې بچ کول بګاړ دي بلکې علم بګاړ دي د الله د رضا لپاره مدخل کې ابن الحاج ذکر کړی دي مدخل کې وقال بعض السلف من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا من طلب العلم لوجه الله لم يزل مهانا سوچ غیر الله علم طلب کړي د دنیا لپاره د دیوا همیشه لپاره الله به طلب العلم لوجه الله سوچ د الله د رضا لپاره علم طلب کړي لم يزل مهانا الله به رضا مدد کوي ومن طلبه لغیر الله لم يزل مهانا او چې علم کوي د دنیا د فائدې لپاره لم يزل مهانا همیشه ذلیلې همیشه ذلیلې لم يزل مهانا الله به مدد کوي دنیات صحیح کول چاہے اخلاص لکھی فاعبد الله مخلصا له الدين دویم نیت ځان ته حاضر اول بیا په نیت کې دویمه خبره دا یو نیت صحیح کول دویم ځان ته حاضر اول وخت یې دو سره د سړی نه هیر شي او بی فکره سره غیر شرادن نشي بی فکره سره غیر سدرادن نشي وایي نه څه سره بی فکره سره نو طریقه چې ګمدنو دا ده چې دا نیت ځان تار حاضر وو کابلګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل ویلا ما چې د لنډی کې وایل چې د ځان اصلاح او د عالم اصلاح د الله د رضا لپاره ودا په یو شی ټولي کا او چې قران کې کوم ځای سبق ته پاره کې کیږي چې څنګه سار کې نه چاته تا وګوري چې نیت غلط نشي استحضار د نیت ضروری دی نیت ځان ته حاضرول دریم چیز استحکام د نیت کلک نیت کول استحکام د نیت مضبوطول د قرآن اعظم وي محبت وته وي علم داسې چیز دی چې
چې دې لپاره ډېر رکاوټونه دي زمو سرکار بابا الله غریق رحمت کی هغه و فرمایل لكل شيء آفة وللعلم آفات علم ډیر آفتونه دي دا ډیر زیات آفتونه دي علم بیا هغه وسره یو داوم وی اولها التزویج واخرها التدریس وی دا علم د بارا یو آفت په طالبای کې واده کول غریب واده کړی نو په سبق کې وته میسج راځي لکه طبيعت ته خله پاسېدلې یو دا صحیح ده موږ ته به دوا کاوه در سکه ناشته یو میسج وته راشي بس هغه غریب خلړ ذهن خلاړو میانس کې وته راشي چې مېله خو به تفریدیک دي غریب بیا لګټ ورشي چې ختم شي ګور بیا ماته مسکال وکړ چې ختم شي نو غریب یا پوله ګوري یا د خپل غاړه ګوري چې زیو بغرای کا پول ناغه غپونه لګي با غپونه لګي ما سوتن بیا نا وخت پورې ګل شابو لګي یی زبان کو سود کیږي بیا موږ خوب راځي نو اولو حد تزویج چې طالب العلم چې زما وسره سي ده کنه او دې طالبانو پلارانو ته زماره صحیح کېدلې چې دې طالبانو زمانہ واده لیدلې به طالبای کې خو بس دوا دې کې چې زما وسره رسیدل لګا دالو اعلان جدا چې بس دې دا مصیبت جوړ کړي چې شپږمې درجه لرسي لوخي به ماته را ماته لګا کله یو خبر جوړ کړي کله بل خبر جوړ کړي څه ضرورت ته وبګي کنه ستور تلوار دا وا دور حدیثو کې افتاء او تخصصو کې بیا پس داغې نه وکړه که یو سړی ډیر وي چار سی ولکه ځنې خبرې د ښځې داسې چې هغه خاوند ته کوي او ځنې خاوند خبرې داسې چې ښځې ته کوي خامخا ذهن تقسیمیږي ذهن تقسیمیږي اولها التزویج واخرها التدریس او دویم په طالبه کې شي قوت کېدل چې طالبه کې شي قوت شي الګ طالبه کې طالبیو کا سبق وایا قران مجید وایي ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیه چې کله فارغ شي نستانه به تاسو کیږي تان تکم ځان نه چې کومه دغه جوړ کړي چې تاسو په کلی کې دوان دي چې هغه چې کومه دوزخ ته ځکه تلاړي نه و بشي ګره خو په مزه په دما خپل علم حاصل کا بیا چې کومه شیخ شه دې د مخ کې نه شیخ شي او که بیا تقریر دا کو بیا مټه والی علم نه مقصد خو تقریر دی او مال راځي نو بیا علم پاتې بیا حضرت نه بګه کله کله د تقریرونو د وجه دوره حدیث هم شي پاتې دا څه مقررین حضرات چې په طالبای کې په تقریرونو کې مشهور شو دوره حدیث پریخي دوره حدیث ملګر دې بیا څه پیدا شو علم وکا چې خړک کېګه ما په مزه غونډه کې بشي خړک شي په دما غونډه نو په طالبای کې تدریسونه مکوا دا علم ډیر زیات رکاوټونه شته خدا غواړي مضبوطه اراده وایل الجبال کیف نصبت کلک عظم کلک اراده دا چې کومنه غواړي پروګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل وَإِذَاعَ الْعِلْمُ فِي أَفْخَاذِ النِّسَاءِ ضاع العلم فی افخاذ النساء دیر علم په دغه ځایونو کې ځای شي عمر رضی الله عنه فرمایي انما المعونه تاتي بحسب النيه انما المعونه تاتي بحسب النيه مدد نیت موافق راځي مدد چې دا د نیت موافق راځي همت مردا مدد خدا چې څومره نیت مضبوط هو دومره به الله مدد ډیر وي او څومره چې نیت کمزور هو دومره مدد کمی مثال وی لکه یو سړی بلار باندې روان دی د زړه کې یاره دا یاره یریږي ځکه زړه ډرپو کې کنه یریږي
نو چې جاړه وویني ولکه شرمخته که څه حساب کتاب دی چې ګټه وویني ولکه دغه څه شی سپی دی صحیح ده که نه نو دته څیزونه جوړي